अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स प्रोग्राम په خبر یو نظر کې زه زکیه خان تاسو ته هرکلی کوم نن مشرق اخبار کې چې کوم مهم خبرونه لري په دې باندې به تفسیری کیږي د تفسیرو لپاره مونږ سره موجود دي سینیئر همکار او تجزیه‌کار محمد ارشاد صاحب هرکلی کوم تاسو خاجي پہله چې موږ کوم خبر به ډیسکس کوو هغه د تجارت بند سفارت محدود کړی شوی دی فورټ چې دی هغه الرټ کړی شوی دی بھارتی های کمشنر چې دی پاکستان پرېښودو حکم ورکړی شوی دی پاکستانی سفیر به هم بھارت ته نځي د انډیا د پاکستان تعلقات جی اگر چې هغه کله مثالي نه پاتې شوی هغه کې هغه ګرم جوشي د تعلقاتو کې ډېره کم پاتې شوی ده همیشه د پاره کشیدګي پاتې شوی ده خو په داسې مخکې چې انډیا کوم اقدامات وکړل جی د کشمیر حوالې سره د کشمیر حوالې سره د خصوصي حیثیت ختمولو یا د هغې چې کوم دی نو د تقسیم هغې باندې پاکستان چې کوم ډېر سخت ریاکشن ورکړ جی او د هغې یو خو چې کوم دی نو پارلیمنت مشترکه اجلاس وشو هغه پرون چې کوم دی نو قرارداد منظور کړ د هغې نه علاوه پرون د قومي سلامتي کمیټۍ چې کوم هغې کې زموږ سیول او عسکري قیادت دواړه موجود دي نو هغې اجلاس شو هغې کې بیا دا فیصلې وشوې چې تجارت چې کوم دی فلحال هغه بند شي په انډیا او پاکستان منځ کې هغسې حالات مطلب داسې حالاتو کې تجارت څه جواز هم نه جوړېږي څه توک هم نه جوړېږي چې یو خوا چې کوم دی نو په داسې د دواړو ملکونو ټینشن وي او هغې کې تجارت کېږي بل خوا سفارتي تعلقات چې کوم دی نو اگر چې د بعضې حلقو د اړخ نه دا مطالبه کېدله سیاسي خلکو د اړخ نه چې انډیا سره سفارتي تعلقات دې ختم کړي شي خو هغه ختم نه کړي شو هغه چې کوم دی نو محدود کړي شو په هغې کې دا دی چې مطلب که سفیر د چې کوم دی د انډین های کمشنر د هسې خو سفیر د دوو ملکونو منځ کې خو چې کوم د کامن ویلث رکن ملکونه دي نو هغې سفیر هغې دپاره نه استعمالي هغې دپاره های کمشنر چې کوم دی لفظ استعمالیږي نو پاکستان کې چې کوم د انډیا های کمشنر هغه ته خو د تلو حکم وشو بل خوا که موږ وګورو انډیا کې د پاکستان سفیر د هغې دپاره نه نامینیټ شوی های کمشنر نه نامینیټ شوی نو هغه به وروسته نامینیټ کېږي خو پرون د اجلاس کې دا فیصله وشوه چې هغه به چې کوم دی نو پاکستان به خپل های کمشنر چې کوم دی انډیا ته نه لیږي نو اوس چې مطلب لکه انډیا ته زموږ های کمشنر نه ځي او پاکستان هم هغې ته د هغې های کمشنر ته تلو حکم ورکړ نو اوس به څه دغه کېږي اوس دا مطلب لکه دا دی چې تعلقات سفارتي مکمل نه دي ختم هغه محدود کړي شو داسې وړومبی موقع نه ده د دنیا مختلف ملکونو کې داسې دغه راځي چې هغې چې کوم دی نو سفیر خپل وباسي هغه یو بل سفارتي تعلقات محدود کړي شي مونږ وګورو زمونږ چې کوم دی نو دلته د په ماضي کې د روس او د افغانستان مثالونه شته دی چې هغې سره مونږ سفارتي تعلقات محدود کړي او سفیران هغه ټایم کې چې کوم دی نو نه د موږ سفیر دلته او نه چې کوم دی روس سفیر دلته او دغسې د افغانستان کې هم د پاکستان سفیر نو او پاکستان کې هم د افغانستان سفیر نو چې سفیر نه وي بیا چې کوم دی چارج ډي افیر چې کوم ناظم الامور هغې ته ویل کېږي هغه معاملات چلی هغه سفارتي تعلقات همغسې برقرار وي خو سفارتي عمله هم لږ کمه شي او باقاعده سفیر هم نه وي خو بهرحال هغه تعلقات چې کوم دی نو هغه محدود شي پرون په دې دغه کې بیا دا فیصله وشوه هغې ته ویلې شوي چې په انډیا ته چې هغه خپل های کمشنر دی واپس غواړي دې نه علاوه چې کوم دی چې کوم انډیا سره دوه طرفه معاهدې دي مختلف وخت په وخت معاهدې شوي دي په هغې باندې د نظرثاني کولو فیصله شوې ده او غټه خبره ده چې کشمیر چې کوم دی هغه معامله هغه سلامتي کونسل ته د وړلو یو ځل بیا فیصله شوې ده خو اوس دا ده چې د اقوام متحده سلامتي کونسل نه آیا موږ ته څه ریلیف ملاویږي شي که نه شي که موږ وګورو د اقوام متحده قرارداد چې کوم دی په دې حوالې سره هغه مطلب لکه ډېر داسې حوصله افزا نه دی په مختلف معاملاتو کې د هغې خپل چې کوم دی نو دغه ډبل سټینډرډ هم دي د هغې په وجه باندې بعضې وخت هغه کار کولی شي بعضې نه شي کولی خصوصا دا د کشمیر مسله چې کوم دی دا په خپله په اقوام متحده باندې یو قرض دی لکه چې دا مسله انډیا وړې وه اقوام متحده ته او په دې باندې د اقوام متحده قرارداد موجود دی نو هغې مطابق چې کوم دی د کشمیر په حیثیت کې تبدیلی نشي کېدلی دا هغه قرارداد د لاندې چې کوم دی نو انډیا د دې خبرې مجاز نه چې هغه د مقبوضه کشمیر په حیثیت کې څه تبدیلي وکړي
او بعد هغه چې کوم دی مطلب لکه دا ذمہواری د اقوام متحده باندې جوړیږي دغه په وګ باندې ذمہواری راځي چې هغه کم از کم خپل قراردادونو کوم چې هغه کسټوډین دی دا هغه باندې عمل درآمد یقیني کی دا څنګه یقیني کی مخ حقوق د دنیا مختلف ملکونو کې کوم مشرقي تیمور وي ک سودان کې وي یا نور داسې ملکونه وي چې الته چې کوم دی نو هغه اقوام متحده انتهایی مؤثر رول ادا کوي او چې کله د فلسطین خبر راشي د کشمیر خبر راشي نو په هغې کې هغه بیا هغه سي رول نشي ادا کولی دې نه علاوه چې کوم دی نو په 16 اګست باندې په یوم یکجهتي کشمیر مناولو فیصله وشوه او په 15 اګست چې کوم د بھارت یوم ازادي ده هغه به یوم سیاه په تور باندې دا ټول داسې اقدامات دي چې مطلب بظاهر خو چې کوم دی نو یو خالی یو دنیا ته یو میسج ورکول دي چې موږ په دې باندې موږ ته چې کوم دی نو خفګان رسېدلی موږ ته دغه رسېدلی موږ په دې باندې خوشحاله نه یو باقي چې کوم دی نو د دې انډیا یو داسې بت دی چې په هغې باندې د دې اثر چې کوم دی نو هغه نه کېږي او بهرحال لکه یو دنیا ته یو میسج ورکول دي یو خپل خفګان غم غصې اظهار دی هغه به دغه وشي بل خوا چې کوم د فوج د الرټ کېدلو چې کومه خبره ده داسې کومګه د پاکستان او انډیا په منځ کې د جنگونو تاریخ وګورو نو زموږ همیشه د پاره جنگونه چې کوم دي نو هغه د کشمیر په مسلې په وجه باندې شوي دي هغه د 1978 جنګ و که د 1915 جنګ و که د 1901 جنګ و دا ټول مطلب لکه د دې په شا باندې د کشمیر مسله وه نو اوس مطلب لکه چې بیا د کشمیر مسله یو ځل بیا دغه صورتحال اوچت کړی نو په دې کې بیا د جنګ خطر بهرحال هغه موجود ده جنګ کیږي یا نه کیږي ځکه چې اوس صورتحال مختلف دی مخکې چې کوم دی نو کنونشنل جنګ و اوس دواړو ملکونو اټمي قوت هم دی او بهرحال مطلب لکه د فوج خو ذمہواري دا جوړېږي چې هغه د ملک د جغرافیایي سرحدونو چې کوم دی دفاع وکړي د هغې په اوږو باندې دا ذمہواري د هغې په خپله ذمہواري چې کوم دی یقینا پوره کوي په ډېر معاملاتو کې چې کوم دی نو مطلب لکه اوس چې کوم دی نو هغه وزیر اعظم په دې دغه کې د سعودي عرب ولی عهد سره هم په رابطه کړې ده د برطانیې وزیر اعظم سره کړې ده او دې مطلب لکه مختلف ملکونو سره لګیا دي رابطې کېږي خو ډېر مطلب لکه مایوس کن چې کوم ریسپانس دی هغه موږ ته زموږ د مسلمان ملکونو نه خصوصا د عرب دنیا نه چې کوم دی هغه موږ ته مخې ته راځي داسې ښکاري چې مطلب دا موږ ویل کېږي چې د عمران خان چې کومه دوره وه نو هغه هم سعودي عرب ارینج کړې وه د امریکې نو هغې خپل مقاصد چې کوم دی په موږ باندې پوره کوي خو چې زموږ مسله راشي نو بیا په هغې کې د هغې جوکه و انډیا اړخ ته راځي بهرحال اوسه پورې د هغې د اړخ نه چې کوم دی داسې خاص ریسپانس چې کوم دی رانغی دې کې څه زموږ چې کوم دی سفارتي کمزوریان هم دي خپل زموږ چې کوم دی نو یو خو دا ده چې موږ هر وخت چې کوم دی نو د هر چا ټیکه موږ په سر باندې اخیستې ده د ټولې دنیا چې کوم دی درد زموږ په زړه کې دی موږ چې کوم دی د سعودي عرب دفاع هم کوو او د عرب دنیا د مختلف ملکونو دفاع کوو خپل چې کوم دی افغانستان موږ بچ کوو زموږ خپل څه حالت شو هغه موږ نه ګورو په کار دا چې موږ پوره خارجه پالیسي هغه ریویزټ کوو هغه وګورو هغې کې چې کوم ځای کې مطلب اویا کال ډېر لوی شی وي که نه په دې کې چې موږ اوسه پورې خپل خارجه پالیسي هغه مقاصد چې کوم دی مطلب لکه موږ حاصل نه کړو دې مقابله کې کوم د انډیا خارجه پالیسي وګورو نو هغه اټ ټایم هغه روس هم خوشحاله دی د هغه په سایډ دی امریکا هم د هغه نه خوشحاله ده ایران سره د امریکې چې کوم دی کشیدګي روانه ده د ایران سره انډیا تجارت په ټوله دنیا کې چې هغه تجارت کوي نو هغه ته اجازت نشته دی پاکستان کې هغه سره تجارت کوي نو هغه ته اجازت نشته خو ایران او انډیا منځ کې لګیا تجارت روان دی دغسې د عرب دنیا چې کوم دی که اوس زموږ د انډیا مسله رااله واضح پته لګي د متحده عرب امارات چې کوم ریسپانس دی هغه خو باقاعده د هغې حمایت کړی دی نو دا پته لګي چې د هغې په خارجه پالیسي څونه کامیابه ده موږ کوم ځای کې ولاړ یو دا اوس دا موقع ده چې په دې باندې خارجه پالیسي چې کوم دی په نوې سر نه چې کوم دی نو هغه وټاکلی شي هغې چې کوم دی په هغې باندې غور شي کوم ځای کې خامیانې کوتاهیانې دي هغه لرې کړی شي ځکه چې دا خارجه پالیسي چې کوم دی نو اوسه پورې ناکام ثابت شوی. نو ارشاد صاحب اوس چې د سفارتي تعلقات محدود کولو خبره شوې ده آیا تاسو څه ګڼئ چې د پاکستان صحیح ډایرکشن باندې روان دی حالات او واقعیات صحیح روان دي ده یو پریشر دی یو دنیا ته یو میسج دغه پریشر هم پته موږ ډیولپ کولی شو که نه شو کولی زموږ مطلب ځکه چې دنیا زموږ خبرې ته غوږ
یک دین خودلو ته تیار نه دي زموږ باره کې چې کوم دی نو مطلب یو داسې تاثر عمومي خور کړی شوی دی چې موږ چې کوم دی نو په دنیا کې دهشتګردي خورو سونه چې مسایل دي هغه زموږ په وجه باندې دي حالانکه چې کم الزامات په مونږ لګي د هغې نه زیات چې کوم انټالرنس دی یا چې کوم دی تعصب دی یا دهشتګردي ده هغه په انډیا کې ده هلته چې کوم دی نو اقلیتونه محفوظ نه دي هلته چې کوم دی نو کمزور طبقات هغه محفوظ نه دي مذهبي تعصب هم شته دی هر یو څیز شته دی خو هغې چې کوم دی نو داسې هغې ته د پاکستان خلاف یو وړوکی شان نقطه ملو شي د هغې یو لوی غرض جوړ کړي په میډیا باندې هغې میډیا د هغې چې کوم دی نو په انټرنیشنل فورمز باندې هغه څیز وجود کړي چې پاکستان چې کوم دی نو هغه په ډیفینس کې کړي د هغې په مقابله کې چې کوم دی پاکستان ته ډېر غټ غټ داسې مطلب لکه ثبوتونه ملو شي هغه څه کیش کوي نه پاکستان کې انډیا څونه مطلب لاسوهنه کوي څونه چې کوم دی نو مطلب دهشتګردیان دي چې هغې کې چې کوم د انډیا لاس دی آیا موږ په بین الاقوامي سطح باندې د هغې هغسې پرچار وکړو چې څنګه پکار و انډیا موږ هغسې چې کوم دی نو هغه ایکسپوز کړو چې څنګه هغه پکار و د دې نه موږ ته هېڅ نه ښکاري نو دا ولې دا ځکه چې زموږ فارن آفس کمزوری دی یا چې کوم دی نو مطلب لکه فارن پالیسي چې کوم دی پته نه چې زموږ کوم ځای تیاري کې کوم ځای نه تیاري کې او بهرحال اوس دا موقع ده په دې موقع باندې موږ دې اړخ ته توجه ورنه کړله نو بیا به ډېره ګرانه شي نو تاسو ګڼئ اسلامي ممالک سره چې وزیر اعظم عمران خان چې رابطې کړې وې ترکی صدر اردوان شو د نه علاوه ملایشیا صدر شاه سلمان سره خبرې تر شوې دي آیا د اسلامي ممالک چې دا به کشمیر دپاره صلاح عمل جوړولو باندې څه کار وکړي یا نه بدقسمتۍ نه اسلامي ملکونو کې هغسې لیډرشپ نشته کوم چې د بوټو صاحب په دور کې چې مطلب لکه شاه فیصل یا داسې خلکه چې هغې چې کوم دی نو سټیپ اوچتولو والا خلکو باقي که موږ د عرب دنیا دغه وګورو که نه لکه موږ خو ټول عمر د فلسطین دپاره چې کوم دی نو دلته کیمپونه هم لګولي دي او نومونه هم د جهاد دپاره کشمیر د فلسطین د ازادۍ دپاره لیکلي دي او که هلته لږ دغه کېږي موږ جلسې جلوسونه هم کوو په کوو یاسر عرفات د فلسطین دغه د هغه هم جوکاو چې کوم د انډیا اړخ ته اوس دا وخت کې عرب ملکونه هغه خپل هر یو کس چې کوم دی خپل مفاد ګوري هغې موږ ته چې کوم دی نو هغسې دغه نه راکوي توجه څونه چې هغه انډیا ته ورکوي صحیح نو د عرب ملکونو دنیا نه تمه ساتل څه امید هغې سره تړل زما خیال داسې خپل وخت هم ضایع کول دي او هسې خپل ځان ته دوکه ورکول دي صحیح قاضي اعظم بل خبر طرف ته پارلیمان چې د بھارتي اقدامات مسترد کړي دي کشمیریانو سره حمایت چې د متفقه قرارداد چې د هغه منظور شوی دی دا خصوصي طور باندې پارلیمنت د اجلاس راغوښتلی شوی و د کشمیر د مسلې باندې د غور لپاره او هغې کې چې کوم دی نو د کشمیریانو په حمایت کې قرارداد هم متفقه طور باندې منظور کړه دا بس مطلب د دې یو سمبالیک اهمیت دی دا د دې سره دونه اهمیت دی چې دا مطلب لکه مونږه انډیا ته یا الامیر ورولې ته دا یو میسج ورکو چې د کشمیر حوالې سره چې کوم دا صورتحال جوړ شوی دی په دې کې مونږ یو موټی یو قوم یو اواز یو باقي چې کوم دی نو قرارداد د هغه څونه چې کوم دی نو هغه په هغې باندې به عمل وشي یا به دغه وشي هغه هر چاته پته ده چې یو ملک هغه د اقوام متحده سلامتي کونسل په قراردادونو باندې عمل نه کوي هغه اقوام متحده په خاطر کې نه راولي نو هغه د پاکستان قومي اسمبلی د پاکستان د پارلیمنت په څه چې کوم دی نو احترام به وکړي هغه د خپل د ملک چې کوم دی د آئین احترام نه کوي د هغې ملک چې کوم دی نو د ملک آئین کشمیر ته خصوصي حیثیت ورکړی و د هغې باوجود چې کوم دی نو هغه دفعات ختم کړل نو د پاکستان دغه څه داسې مطلب لکه خیال به وساتي لحاظ به وکړي داسې خام خیالي ده کومې پورې چې مطلب لکه دنیا ته د دې میسج ورکولو تعلق د چېرې په دې حوالې سره موږ یو موټی یو نو دا موقع واقعي د قومي اتحاد د مظاهرې ده پکار ده چې مطلب قومي اتحاد مظاهره وشي بدقسمتي دا ده چې مطلب لکه او په دې کې مطلب لکه د قومي اتحاد د دې مظاهرې کې بنیادي ذمواري هغه په حکومت باندې راځي د اپوزیشن دا کار چې هغه به تنقید هم کوي هغه به چې کوم دی نو د اشتعال کې راوستلو کوشش هم کوي د حکومت دا کاري چې هغه چې کوم دی نو هغه اشتعال کم کړي د فایر بریګیډ کار وکړي هغې چې کوم دی نو هغې کې اپوزیشن چې کوم دی کول ډاون کړي خو بدقسمتي دا دلته الټه چې کوم دی نو ګنګا بیګې لګیا دی دلته حکومت دا کوشش کوي چې یاره مطلب لکه
دا یو داسې کم دانسته یا غیر دانسته کوشش ورته وایي چې د هغه چې کوم دی نو هغه په دې نازکه مرحله باندې د قومي اتحاد یا د قومي یووالي چې کوم هغه میسج ورکول د هغې د سبوتاژ کولو کوشش کیږي روان دی لکه چې یو موږ چې کوم دی نو اول خو دا چې په قومي اسمبلی کې موږ چې کوم دی نو څونه وخت چې کوم دی د اجلاس ته ورکړو وزیر اعظم هغې قوم ته خطاب وکړو بس بیا لاړه بیا په پرون تلم نه دی دغسې مطلب لکه د هغې چې کوم دی نو شور شرابه هنګامه او بعد د اپوزیشن خو کار دی چې به کوي حکومت به چې کوم دی نو هغه به کول ډاون کوي خو داسې ښکاري چې حکومت خپل ذمهواریانې چې کوم دی هغه یو خدای چې مطلب لکه نه پوره کوي بل خو داسې ښکاري چې قصدن یا داسې دغه کوي چې اپوزیشن راوپاري یا که د قومي یکجهتۍ چې کوم مطلب کوم میسج کوم ځای چې هغه لاړ نشي او د هغې مثال دا دی چې پرون مطلب لکه یو خوا د پارلیمنت اجلاس مشترک روانو او په هغې کې چې کوم دی نو مطلب لکه دا خبرې کې د قرارداد متفقه طور باندې منظور کېده بل خوا چې کوم دی د احتساب چې کوم مشیر دی شهزاد اکبر هغه لګي او د اپوزیشن خلاف چې کوم دی پریس کانفرنس یې کوله آیا دا پریس کانفرنس یو ورځ دوه دپاره ځنډېدلی نه شو او آیا یو دغه خلاف د قانوني کاروۍ دپاره ګینې پریس کانفرنس لازمي دی تا سره ثبوتونه دي تا سره چې کوم دی نو څه فایل میلو شوی دی د چا خلاف دغه دی نو هغه بس مطلب لکه کوم چې د قانون لار ده په هغې باندې دي سي فایل چې کوم دی نیب ته ولېږه د هغې خوښه ده که ریفرنس جوړېږي په ریفرنس به جوړ کړي که د ګرفتارۍ کار ګرفتار لکه پرون چې کوم دی نو مفتاح اسماعیل چې ضمانت هغه توصیه ونه کړی شول او هغه ګرفتار شو لاړه دا یو لیګل پروسس و هغې لاندې لاړ بس ټیک د هغې کې د چا اعتراض نو آیا په ټي وي باندې د خپل چې کوم دی نو ګوشنه راوستل ضروري دي چې راشي او ته چې کوم دی نو یو داسې موقع باندې چې موږ یو خوا ته انډیا په ملک باندې جنګ صورتحال دی د جنګ اورېدې خورې دي د قومي سلامتۍ کمیټې اجلاسونه کیږي په پارلیمنت مشترکه اجلاس کیږي بل خوا شهزاد اکبر یو غیر منتخب کس پته چې د حکومت ایڈوایزران څوک دي دا حکومت چلی څوک دا څنګه چلیږي یا داسې کله چې داسې اقدامات کیږي هغې نه شکوک و شبهات پیدا کیږي چې شاید دا ارڅه چې کوم دی نو دا د حکومت په رضا په صلاح باندې د کشمیر دا مسله چې کوم ده نو دا په دغه شوې ده او هغه کې که څوک دا شک شبه کوي نو هغې کې ډېر غلط هم نه دي ځکه چې کله انډیا فوج راته په کشمیر کې یو خو ماشوم لید چې دونه لوی تعداد کې یو دم دا فوج څنګه راغی نو هغه ټایم دا خبرې کېدلې په میډیا کې مراتللې په عام خلکو دا خبرې کولې چې انډیا روان دی او د کشمیر خصوصي سټیټس ختمي بل زموږ ایجنسیانو آیا دي ته به دا رپورټونه نه ورکړي دي هغه وخت کې ولې خاموش وو خبره نه کوله د امریکې چې کوم دی نو کوم ورلډ کپ چې راوړو د هغې جشن یې مناوه نو پکار ده چې هغه ټایم کې زموږ فارن افیس اکټیو شوی وي زموږ چې کوم دی نو مطلب حکومت اکټیو شوی وي هغې د ګورې چې مطلب لکه عدالتي نه که نه یو کس چې کوم دی نو هغه فرض کړی چې دا مطلب لکه د یو کس دیوال څوک ورانوي او هغه چې کوم دی نو عدالت ته لاړ شي او هلته چې کوم دی نو عدالت کې د سټې آرډر لپاره چې کوم دی نو اپلای کړي نو عدالت ته تپوس کوي چې دیوال شته دی که وران شوی دی نو هغه وایي چې وران شوی دی چې وران شوی دی ښه ده نو اوس ته څه سټې غواړئ خو وران شو که دیوال ولاړ دی بیا سټې غواړي نو عدالت سټې ورکړي ورته نو دغسې مطلب دغه اصول که موږ اپلای کړو چې دا د دغه نه مخکې د دې انډیا حکومت د دې کاروۍ نه مخکې دا خبره شوې وه د خصوصي حیثیت ختمولو چې کوم صدارتي حکمنامه جاري شوه که د دې نه مخکې موږ کوششونه کړی وي د هغې به یو ورسره ابه زیات مؤثر کوششونو په نسبت د دې چې اوس ځکه چې یو کس چې کوم دی یو کار کوي او هغې نه ته یې ایثارولو غواړې نو هغه لږ دغې وي خو چې یو کار وکړي بیا ورته چې راشه اوس دا خپل چې کوم دی څه توکلي دا واپس چې کوم دی وسټه نو هغه ډېره ګرانه شي بیا د انډیا غوندې ضدي ملک دپاره نو موږ چې کم وخت کې زموږ د سفارتي اقداماتو وختو نو هغه ټایم موږ چې کوم دی اوده پاتې شو او بیا اوس هم چې مطلب لکه د قومي یکجهتۍ د مظاهرې وخت راغی نو موږ په خپله پرنګ کې د بنګ اچولو کوشش کوو او شهزاد اکبر غوندې خلک هغه راولو په ټي وي باندې هغه چې کوم د اپوزیشن کپړې کوزوي هغه اپوزیشن کردار کوشي کوي که ټیک د هغې که غلا ډاکې کړي تر پس فایل ولېږه چې کوم روټین دغه دی آیا د یو
مجرم نیولو دپاره یا د یو جرم د ایثارولو دپاره پریس کانفرنسونه یا په ټي وي په شیشه باندې راتلل ضروري دي دا حکومت له کم از کم په دې باندې سوچ پکار دی ځکه چې بیا خلک په زړه کې کوم شکوک او شبهات چې پیدا کېږي د حکومت حوالې سره چې دا د دې پر رضا سلاپ او بیلي بګت باندې د انډیا چې څه کړي نو هغه بیا خلک هغه جواز هغې پیدا کېږي. صحیح. نور هم موږ سره داسې خبرونه دي دا به هم ډسکس کوو خو یو ورکوټه شانې بریک نه پس. جیورز ویلکم بیک ټو د شو. اوس چې موږ کوم خبر ډسکس کوو امریکې محکمه خارجه چې دا ویلي دي چې بھارت کشمیر باندې فیصله اغستو په وخت چې د امریکا په اعتماد کې نه دا غشته د حوالې سره د امریکې په دغه مطلب لکه خبر هغې کې ډېر قابل اعتماد نه ده ځکه چې بعضې خلک دا وایي دا ټول چې کوم دی نو معاملات که دغه پرون افواج آصف تقریر مونږ ورونو هغې کې دا چې کم ځای کې چې کوم دی نو ټرمپ یا امریکې ثالثي کړې ده نو هلته چې کوم دی نو خساره چې کوم دی نو هغه د مسلمانانو په حصه کې راغلې ده نو دغه یو دغه چې کوم دی نو یو خو دا دی چې کوم د بھارتي چې کوم فیصله وه بعضې خلک دا چې دا چې کوم دی نو ټرمپ له هغې جواب ورکړه اگر چې ډېرې مودې نه د هغې دا خواهش و چې په انډیا کې د کشمیر چې کوم دی نو هغې خصوصي حیثیت ختم کړي خو هغې دپاره هغه چې کوم دی نو د هغې یعنې موقع ورته نه میلاوېدله یا چې کوم دی نو زړه یې نه شو کولی او چې کله ټرمپ د ثالثۍ خبره وکړله نو هغې فوراً بعد دا لوی قدم یې اوچت کړ بعضې خلک دا وایي چې دا قدم چې کوم دی د ټرمپ دغه ثالثۍ د پیشکش په جواب کې چې کوم دی نو یو دغه ده بهرحال امریکا چې کوم دی د امریکې خبرې هغه څه ډېر زیات قابل اعتبار نه وي خصوصا د پاکستان حوالې سره هغوی وایي اعتماد کې اغشتی دی که نه دی اغشتی خو دا هم یو حقیقت دی چې امریکا چې کوم دی د انډیا د خفه کولو په موډ کې نه ده. صحیح. څنګه چې تاسو ویل ارشاد صاحب مطلب ډېرې مودې نه چې د بھارت چې دی داسې اقدام وشتولو چې دی دا سوچ کولو او زموږ وزیر خارجه چې دی هغه هم دا خبره کړې ده چې مطلب موږ ته پته وه چې بھارت به دا قسمه سټیپ اوچتوي خو دومره زر به اوچتوي د دې نه هم موږ نه خبر نو مطلب داسې قسمه بیانات بیا پرون که شهزاد اکبر موږ خبرو ته وګورو آینه پس چې د مفتح اسماعیل ګرفتاری کې پاکستان څه سیریس ښکاري دې معاملې سره ځکه چې هماغه مطلب کشمیر صورتحال ته وګورو مطلب دومره خراب دی او بیا احتساب خبرې هماغه شانتې روانې دي. دا وکړه که نه چې حکومت سیریس نه ښکاري په دې معاملاتو کې وزیر خارجه خو وایي چې مطلب لکه دا خبره خو دا خو هر چا ته پته وه دا به دوه نظره به دي دا کوي یا به نه کوي دا خو مطلب لکه دا خو زمونږ په شان خلک یا عام چې کوم مطلب خلک دي که هغې دا خبره کوي نو ټیک ده وزیر خارجه خو یو ډېر امپورټنټ کس وي هغه خو چې کوم دی نو یوازې دا دی چې ګینه هغه پس تش خپلې اندازې لګوي هغه ته خو انپوټ راځي د مختلف دغه نه انډیا کې چې کوم زموږ سفارت دی د هغې نه زموږ انټیلیجنس ادارې چې کوم دی نو هغه مختلف دغه کې سرګرم دي لکه څنګه پاکستان کې د دنیا مختلف انټیلیجنس ادارو خلک کوي دغه پاکستان یو انټیلیجنس نظام دی نو د هغه نه دا توقع کول چې موږ هغه ماشوم دا خبره کوله چې انډیا کې ادونه فوج ولې راغی او زیاتره خلکو 90% د خلکو دا چې کوم دی نو مطلب لکه رایې وه چې انډیا لګیا د غټ قدم اوچتول غواړي او دا غټ قدم چې کوم دی نو هغه د انډیا د کشمیر خصوصي حیثیت خاتمه ده نو دغه په دې حالت کې چې کوم دی وزیر خارجه زموږ هغه چې موږ ته دا پته نه وه یا موږ دا نو خبر چې دا به دوه نظر کوي دا مطلب ډېر څه او زرلنګ چې ورته وایي دا هغه دی که نه ځکه چې بل خوا چې کوم دی دا شهزاده اکبر تاسو خبره وکړل نو هغه خو ما خو هغې پوره دغه وکړه چې د حکومت چې کوم دی نو هغه سیریس نه ښکاري د دنیا قومونو په دغه کې چې کوم دی هغې کې هر ملک کې چې کوم دی اپوزیشن وي حکومت هم وي خو کله چې د هغوی د قومي مفاد خبره راشي نو هغه حکومت او اپوزیشن دواړه په یو پیج باندې وي او دې کې څنګه چې ما وختي وي چې د زیاته ذمهواري چې کوم دی هغه په حکومت باندې راځي نو په داسې موقع باندې چې کوم دی دغه اشتعال انګیز بیانونه چې ورکوي نو دا څه میسج ورکول غواړي. صحیح. دې نه علاوه زرداری هم چې د پرون بیان راغلی دی وایي کشمیر کې چې د سانحه مشرقي پاکستان په شانتې لویه واقعه شوې ده وایي انډیا ته پته ده چې پاکستان کې چې د ټیلر میډ جمهوریت دی دا خو مطلب لکه بدقسمتي ده
پرون په دې باندې چې کوم دی وفاقي وزیر مراد سعید هغه په دې ډېر چې د انډیا د کشمیر هغه چې کوم دی بنگلاديش سم مشابهت ورکړ دا ډېر ظلم وکړ جی او کوم وګورو زموږ ټول چې کوم جنگونه دي کشمیر زموږ ولې سوري مشرقي پاکستان ولې زموږ بیل شو بنگلاديش ولې جوړ شو جی دا هغه جنگ نه مخکې چې کوم دی څه شي حالات چې کوم دی نو ولې داسې دغه ته راغلل د انډیا تیاره یو اغوا کړې شوه هغه راوړل لاهور ته رسولې شوه هغه بیا تباه کړې شوه او د هغه چې کوم دی په هغه ټایم کې مونږ چې کوم دی جشن مناوه چې کشمیریان چې کوم دی اوس په کشمیر آزاد شي او هغه کشمیر خو آزاد نشو جنگ جوړ شو او چې جنگ جوړ شو جنگ چې کوم دی نو د هغې نتیجه د مشرقي پاکستان سقوط ډاکه په شکل کې ووتله نو دا مطلب لکه هغه د کشمیر په وجه باندې دا وشوه کشمیر چې کوم دی نو اوسه پورې مطلب لکه هغه چې کوم دی نو یو متنازع علاقه وه هغه د هغې یو خصوصي حیثیت و هغه د اقوام متحده په قراردادونو مطابق باندې هغه چې کوم دی نو یو جداګانه حیثیت و اگر چې په هغې باندې دغه وه قبضه وه د تسلط و د انډیا خو اوس د دې قدم اوچتولو نه بعد هغه قبضه چې کوم دی نو انډیا نور هم د پخه کولو کوشش کړی دی او یقینا دا د ثانیه مشرقي پاکستان نه لویه واقعه ده ځکه چې هغه مطلب لکه بنیادي کاز هم دغه د کشمیر مسله وه خو دا ده چې د کشمیر خلک چې کوم دي هغه په خپله چې روچت شوي دي او هغه پرون چې کوم دي شپږ کسان شهیدان هغې ورکړي د کرفیو باوجود 100 کسان نه زیات کسان زخمیان دي او هغه د لکونو فوج باوجود دلته خو زموږ مطلب لکه چې لږ داسې توده ځمکه باندې سوخپنې ښودي خو د کشمیر خلک چې کوم دی په دې تېرو 100 کلونو کې هغې څومره ظلمونه برداشت کوي داسې وخت هم راغلی چې هلته چې کوم دی نو خلکو مطلب لکه معاصرې مکمل شوي دي او هغې کې چې کوم دی خلکو کره مطلب لکه د خوراک څه بیا یو بل چې کوم دی نو مطلب خلکو چې کوم دی نو چې سلک ډېر خوراک و هغه خپل ګاونډیانو سره شیر کوه خپل خېټه په نیمه پرېږده بل نه ورکوه هلته یو د قربانۍ یو کلچر ډیولپ شوی دی هغه قرباني چې کوم دی په دغه صورت کې هم ده چې په خوراک کې خپل ګاونډیان یا نور خلک شریک کول هغه قرباني چې کوم دی د خپلې وینې تویول هم قرباني ده هغه قرباني چې کوم دی نو مطلب لکه نور چې کوم مالی شکل کې کوم نقصانونه هغې ته رسي کورونه سوځول کېږي او ړنګېږي هغې هر څه قربانۍ ته دا وخت تیار دي او کله چې یو قوم دغه سټیج ته ورسېږي نو بیا به هغه څوک هم غلام نشي پاتې کولی په کشمیر کې مطلب لکه درې موږ وګورو نقطه نظر دی که نه یو دا دی چې یو هغه خلک دي کوم چې وایي چې کشمیر چې کوم دی هغه د پاکستان حصه ده او پاکستان کې به دا شاملېږي دا د پاکستان شارک دی یو هغه خلک دي چې هغه وایي چې کشمیر باندې د انډیا د قبضه چې کوم دی نو دا غیر قانوني ده دا غاصبانه ده خو کشمیر دې آزاد کړی شي خو کشمیر دې چې کوم دی یو ځان له آزاد ملک جوړ شي او یو هغه خلک دي چې هغه چې کوم دی نو په دې دغه کې د کشمیر چې کوم دی نو د انډیا حصه دی وي خو د دې دا درې واړه دغه بیا چې کوم دی مطلب لکه دې په سوچ کې په نظریه کې ډېر لوی فرق دی خو دا درې واړه بیا په دې یو نقطه باندې متفق دي چې کشمیر د کشمیریانو دی صحیح هغې کې چې کوم دی د بار نه خلک چې کوم دی نو هغه راوستل او هغه هغې ته حقوق ورکول هغې چې کوم دی هلته آبادکاري کول د غذا په پیټرن باندې یا د اسرائیل په پیټرن باندې نو هغې ته هېڅوک هم تیار نه دي دغه درې واړه د مکتبه فکر چې کوم خلک دي په دې کې یو قسم دغه څیز قبلولو ته تیار نه مطلب د دې خپلو کې هم تضاد دی تضاد شته دی خو ما خو چې مطلب لکه درې دغه دي مکتبه فکر دي یو غالب اکثریت چې کوم ځای پاکستان سره الحاق غواړي د پاکستان حصه جوړېدل غواړي هغې دا وایي پاکستان کشمیر د پاکستان شارک دی خو دغه دوه نور چې کوم دغه دي هغه هم شته شیخ عبدالله مفتي د محبوبه مفتي چې کوم دا مفتي سعید چې کوم هغه وزیر داخله هم پاتې شوی وزیر اعلی هم پاتې شوی نو دغه خلک هغې دا خو د انډیا پرو انډیا و که نه اوس هغې هم چې کوم دی دا یو نقطه چې کوم ده که نه چې د کشمیر د خصوصي حیثیت خاتمه چې ده یا چې کوم دی 35A چې کوم د کشمیریانو حقوق هغه سیف ګاډ کوي د بھارتی انډیا آئین کې چې کوم دی نو هغې باندې درې واړه متفق دي
هغه وایي چې مطلب لکه انډیا کې بارني سړی نه راتلل پکار هغه دا حق نه اصل پکار حق ورکول نه دی پکار چې هغه چې کوم دی په کشمیر کې جایداد واخلي هغه په کشمیر کې کاروبار وکړي هغه په کشمیر کې انویسټمنټ وکړي صحیح هغه چې کوم دی په تور سیلانی سیلګری په تور باندې راځي خو راځي دي خو هغه ته هغه حقوق نه کم چې کشمیریانو راغلي دي او دا د اوس نه دي چې مطلب لکه دا چې کوم دی نو په 1998 کې دا د مهاراجا هری سنگھ د وخت نه د 1920 نه د 1932 مینس کې هغه ټایم نه غي دا کړو چې کشمیر کې چې کوم دی نو مطلب لکه باراني خلکا نشي راتلی صحیح نو په دغه نقطه باندې درې وانه متفق دي دا واقع چې کوم دی انډیا ته مسلم دا چې هغه خلکا چې کوم دا غي هم نواو هغه دغه مخالفت کې چې کوم دی نو ولاړ دي صحیح دا قابو کول هغه د پاره ډېر مشکل بشي صحیح خاجي بل خبر طرف ته راځم د امریکای سره چې د سورزي پیله چې د هغه معاهده ویته کول چې د امید څرګند کړي شوی دا وینا د ترجمان افغان طالبان د ویلي دي چې طالبان او امریکای نمائندګانو ترمنځ چې د اخیری نکات باندې چې د هغه بحث روان دي الله تعالی دی کی چې دا څنګه چې دی تم ظاهر کړي دا دغه سی او شي افغانستان کې امن راشي لکه چې افغانستان امن سره زموږ امن تړلې شوی دی او د تیر ورځې چې کوم خبرونه راځي نو هغه خو ډېر مطلب لکه حوصله افزا خبرونه دي د افغانستان د امن حوالې سره بعضې خلک دا وایي چې دا مطلب په دې موقع باندې موږ ته چې کوم دی نو د امریکې چې کوم دی دغه نه دي پکار جی ټیک ته موږ د امریکې هغه مفاد سیف ګارډ کول هغه زموږ سره ټیکه موږ نه دغه چې همیشه د پاره امریکایي مفاد وګورو خو خپل مفاد موږ له قتل پکار دی افغانستان کې امن چې کوم دی هغه د امریکای په مفاد کې دی خو زموږ نه زیات مفاد کې دی چې موږ دغه نه زیات متاثر کیږو امریکا د افغانستان نه ډېر لري ده جی څومره چې مطلب لکه د امریکای خلاف نفرت اظهار نو هغه دلته د مو خلاف کیږي بالکل نو بعد الکه افغانستان کې امن راشي نو پاکستان هم هغه نه باغی بخاص رات پر بالکل پاکستان د پر هم داخوي سره خبره طریق شریکو خبرونه موږ سره شامل دي مشرق اخبار کې خضوع یو ورکول رشانه بریک طرف ته ډریورز ویلکم بیک ټو د شو اوس چې موږ سره کوم خبر دی دا دی چې ګری لیست نه وتل د پاره پاکستان چې یو ځل بیا د ډومور مطالبه شوې ده پاکستان وایي کالعدم تنظیمونو خلاف چې د مزید ټوس اقدامات وکړي مطالبه کړې ده موږ خو ډېر زیات خوشاله وو عمران خان د دورې دوران کې چې بس امریکا چې کوم دی نو هغه ډومور دا لفظ چې کوم دی دا غي د ډکشنری نه خپل وي ستو موږ ډومور مطالبه نو نه کړل خو هغه چې کوم دی نو د فاینانشل اکشن ټاسک فورس چې کوم هغه یو تور په موږ په سر باندې ځوړند دا هغه لري شوی نه ګری لیست کې موږ مغه شامل یو او هغه پورون چې کوم د امریکای د اړه دا مطالبه یو ځل بیا رااله چې ډو مور کله ګری لیست نو وتل غواړي نو ډو مور کې نو دغه کې او کله د تنظیمونو خلاف چې کوم دی هغه اطمینان بخش کاروایی وکړي اقدامات وکړي لکه اوس په چې کوم کاروایان روان دي پاغي باندې لغي زړه نه یخ شوی اطمینان په نه شوی دا څه کارونه کوي چې هغه دغه زړه یخ شي مطلب لکه مونږه همیشه د پاره د امریکای مفاد هغه یقیني کړی دی که افغانستان کې د موږ حالات ولې خراب دي که مونږه د کفر او د اسلام جنگ چې کوم دی د نوې جوړ کړی د امریکای د روس د سوویت یونین د جنگ نه جی نن به دا حالت زمونږ باندې وي ځکه چې امریکا زمونږ نه بغیر د سوویت یونین مقابله نشو کولی مونږ وته چې کوم میدان جنگ وته مونږ ورته دلته بیس کیمپ پاکستان جوړ شو جی او میدان جنگ افغانستان او جنگ بګی چې کوم د امریکا او د روس روانو دل کې دل بګی پښتانه یا چې کوم د افغانستان نور خلک دی هغه پکې دغه شو تباہ برباد افغانستان شو پاکستان شو جی او سوویت یونین چې ختم شنو ګټه چې کوم د امریکای په لاس رااله هغه چې کوم د دنیا واحد تانیدار پاتې شو چې کوم هغه د طاقت توازن هغه ختم شو په دنیا کې هغه د وخت کې نیو ورلد آرډر سلسله دغه شو نو په کار دا چې موږ مطلب لکه امریکا نه خوشحالي کی دا زموږ په خبر یو زنانه صنعتکار کوم هیلری کلینټن ته ویلي وګڼه چې انګور چې کوم د نور سب کوشش وکي خواخې بیا هم نه خوشحالي
نو هغه صورتحال چې د هغې د خواښې د انګور شکر دی په امریکا بیا هم نه خوشحالېږي دا څه باوجود نو پکار ده چې پاکستان خپل خارجه پالیسي لکه وختي چې هغه په ټولو معاملاتو کې که د کشمیر مسله ده که د فلسطین ده که امریکې سره زموږ تعلقات دي روس سره چین سره ایران سره هغه ټول مونږه کینی په دې باندې برین سټارمینګ وشي ماهرین کینی اوس نوې یو په نوې خطوط باندې جوړ کړي لکه چې د امریکې دا ډیمانډونه خو نه ختمېږي دا پرون چې کوم دی نو مطلب لکه طاهر اشرفي خلاف چې کوم دی هغه مقدمه درج شوه حالانکې هغه چې کوم دی نو په دغه معاملاتو کې ظاهر چې کوم دی نو هغه نه دهشتګردۍ سره تعلق دی نه انتها پسندۍ سره خو د هغه خلاف مقدمه درج شوله نو پاکستان د حافظ سعید دننه کړی بې شمېره تنظیمونه چې کوم دی نو هغه کله د مګرځېدلی شو د هغې دفاعي ادارې هم چې کوم دی په حکومت په تحویل کې واغېښتلې په چندې اخیستلو باندې پابندي ده د قربانۍ څرمنې راغونډولو باندې پابندي ده نور پاکستان اخر څه وکړي د دې باوجود چې مطلب ډو مور مطالبه کوي دا مطلب ښکاري چې د دې ارادې څه نور وي صحیح او هسې دا یو بهانه جوړوي مطلب امریکا کله هم پاکستان نه مطمئن کېدی مطمئن نشي کېدی صحیح خارجي بل خبر دی موږ سره عید قربان حوالې سره چې افغانستان نه چې دی د دومبې چې دی پاکستان درآمد چې دی دا شروع شوی دی یعنی که تاسو ته پته نه دومبې چې کوم دی نو په پښتو کې ګډان ته ویل کېږي نو دومبې دا تیر کال زموږ چې کوم مطلب لکه افغانستان او مونږ په یو بل باندې په ډېر معاملاتو کې انحصار کوو مختلف سیزونو کې خوراکي مواد کې سبزیان نن سبا چې کوم دی نو ټماټر د افغانستان نه را روان دي پیاز اکثر د افغانستان نه راځي د دې ځای نه هم ځي بیا چې کوم مطلب لکه د څاروو چې کوم دغه دی په دې کې پاکستان چې کوم دی نو هغه غټ څاروي او افغانستان کې واړه څاروي دا ګډان چې کوم دی نو دا په افغانستان کې زیات کیږي زیات هلته مطلب لکه دا ماحول د هغې چې کوم ماحول دی یا چې کوم هغه آب و هوا ده هغې کې یا چې کوم د هغې هغه مطلب لکه ځمکه د خوره هلته د واړو غټو څاروو په دې باندې واړه څاروي چې کوم د ښه طریقې سره د هغې افزایش کېږي هلته ګډان ډېر زیات دي هغې همیشه دپاره چې کوم غټه غوښه ده هلته وړه غوښه ارزان وي او غټه غوښه چې کوم دی نو هغه ګران وي دا غټه غوښه چې کوم دی نو هغه د پاکستان نه دي پاکستان اگر چې پاکستان کې خپل هم دونه څاروي نشته زیاتره د انډیان هم سمګل کېږي پکې خو بهرحال لکه پاکستان ته ډېرې مودې نه اوس خو سرحدونه فینسینګ وشو دا به خلکو چې کوم دی نو په مختلف لارو به ښه کولو تلل او هلته به هغې منډو کې به خرڅ کړو بیا واپس راتلل خصوصا چې دا غټ اختر راشي نو بیا دغه څیز زیات شي بیا د پرمټ په نوم باندې تیر کال داسې دغه شی و چې هغه چې کوم دی نو یو دم څاروي غیب شو هغه بیا دا ویل کېدل چې څاروي چې کوم دی نو افغانستان ته لاړل نو خلک په اختر په درې مورد باندې ګرځېدل او څاروي نه ملاوېدل دا غټ څاروي ډېر زیات دي خو واړه څاروي دا چې کوم ګډان دي ډېر زیات ګران اوس چې دا افغانستان لاره کولو شي یقینا دا د چې مطلب لکه هغه د ګډان خو به راشي د ګډانو په قیمتونو به فرق پرېږدي خو دا چې کوم دی ریسیپروکل یو دغه وي غټ څاروي به ورسره ډېر نه شروع شي نو کېدای شي غټ څاروي قیمتونه چې کوم دی نو هغې کې د کمي چې کوم امید شاید هغه ختم شي بالکل صحیح خارجي بل خبر دی ازاخیل کې چې دی پرون بم ناکاره کولو دوران چې دی دھماکه شوې ده چې پکې 10 کسان زخمیان شوي دي دا زموږ مطلب بم ډسپوزل یونټ چې کوم دی یا کوم دا اهلکار دی یقینا هغې چې کوم دی ډېر د حوصلې او ډېر د جرأت نه کار اخلي چې دا بمونه ناکاره کوي هغې دې کې ایکسپرټیز دي هغه وي دا چې کوم مطلب لکه پرون دغه شوی نو دې کې یو خبره ده چې دې کې 15 چې کوم دی نو هغه اهلکار دي او باقي چې کوم دی نو عام سیویلین هم پکې دي دلته زموږ بدقسمتي دا ده که نه چې خلک د هر یو څیز تماشې ته راغونډېږي که هسې مطلب لکه څوک داسې 2 کسان یي که نه هغه په لاره روان یو اسمان ته وګوري او ګوتې یې ونیسي که نه په هغه ټایم کې یو 1500 کسان به راشي ګوري بار یو اسمان ته ګوري دا به نه وایي چې دا څه شته دی موقع نشته دی هغه 2 کسان به بیا د منځوز یو دا 1500 کسان به ولاړ اسمان کې بس ګوري بهرحال دا د پولیس ذمہداري جوړیږي چې صرف بم ناکاره کوي مطلب د پولیس ذمہداري خلکو ذمہداري جوړیږي چې ستا یو څه کار نه ته څه کې تماشې ودرېږي بیا به دا کار نه کېده صحیح خارجي صبح اوس موږ سره درملال خبرونه دي هغې طرف ته
سلام خان مور بیبي په حق رسیدلې. د ویلیج کونسل اسماعیل آباد کونسلر سلام خان مور بیبي وفات شوه. مرحومه د ډایریکټر سټیټ بینک سید فروش چاچی، حاجی حنیف سیمن ډیلر خور، د وارث خان خواخي، د ختم نبوت تحصیل امیر مولانا محمد اجاز نیا، د جی یو آئی ضلع ثوابه رهنما مولانا قمر زمان او د وهاب علي مامی وا. د مرحومی رسم کل با نن د زیارت پورز اسماعیل آباد ثوابه کې ادا کیږي. عدنان زیب میراخیل په حق رسیدلې. مرحوم خپل کلی امان کوټ قبرستان منګوره کې خاورو ته سپارلې شوی. مرحوم د سلیمان رور، امجد علی زیب، سجاد علی زیب او د ریاض علی د ترزوی وو. د مرحوم فاتح خانی با لواړی جماعت کې ادا کیږي. ریټایرډ سکول ماستر حاجی مسلم شاه وفات شوی. مرحوم د خپل کلی قبرستان کې خاورو ته سپارلې شوی. مرحوم د حشمت علی او شبیر احمد پلار او د ماستر شمشاد شاه رور وو. د مرحوم رسم کل نن د زیارت پورز هاتیان کې ادا کیږي. د پولیس سپیشل برانچ پخوانی سټینو نادر خان موسی کلی کې وفات شوی. مرحوم خپل کلی اتمانزو قبرستان کې خاورو ته وسپارلې شو. مرحوم د خدای خدمتگار امان الله خان مرحوم حاجی معاذ الله خان، حاجی فرمان الله او جان الله رور وو. مرحوم د مولانا کامران الله او داود خان پلار وو. محمد سمین جان تر وو. د مرحوم رسم کل با د جمعې پورز موسی کلی اتمانزو کې ادا کیږي. د تبلیغی جماعت مشهور مبلغ حاجی شفیع الرحمن افتنگی په حق رسیدلې. د مرحوم نماز جنازه نن د زیارت پورز سحر 8 بجې تنگی سټیډیم کې ادا شوه. مرحوم د مولانا مفتی هارون، قاری داود، محمد سلیمان او مولانا وقار احمد والد سیبو. ډریورز دا زموږ نننې پروګرام. ډیره مننه محمد شاه صاحب. مهرباني. انشاءالله نیکسٹ پروګرام کې به تاسو سره کېږي دوباره ملاقات. تر هغه دمه موږ ته راکړئ اجازه. تلوي الله پامان.